حدیث کې هغه واقعیا را ذکر کړل و یو ورځ زمونږ پروګرامو نو ما په امام ابو حنیفه پسې ردونه لیکلو د فقه حنفي کتابونه مې راواغس چې په څه طریقه باندې د ابو حنیفه په باره کې داسې الفاظ ویم چې خلک ځان طرف ته راواړم د ابو حنیفه نه زړونه واړم نو په دې کې الله جل جلاله زما په سترګو باندې تیاره راوسته دا کتاب نن مشتا تاریخ اهل حدیث ابراهیم سیالکوټی لیکل دي و زما په سترګو تیاره رااله چې په سترګو مې تیاره رااله نو توبه مې وایسته چې په امام صاحب رحمت الله علیه پسې بس نه لیکم وای بیرته مې الله په سترګو باندې رڼا راوسته دیو کوشش کوي چې دا واقعیت لري کې د دې کتاب نه خو د اوسه پورې تی نه ده لري کړي او انشاءالله لري کولی هم تی نشي نو امام صاحب داسې معمولي ځوان نه و چې دوی د خلکو په ذهنونو کې دا ګنده خبرې وراچوي چې ابو حنیفه حلال حرام کړي او حرام حلال کړي خنزیره دوی وایي چې سمساره خوره دا پاک پاک شیزونه خو دي اگر چې حدیث کې دا راغلی خو طبیعت بده ګڼي که نه زمونږ خلکو ته چې اوس دا ووایي هغه پسې خاندي دوی وایي مني پاکه ده او چې پاکه ده نو خوراک جایز دی که نو یو مولا دی هغه زمونږ په میدان کې یو کس ته ویلي په منبر یې مسله کړې وه چې د غواو بیزو میتیازې پاکې دي چې د کم ځناور غوښه خوړی کېږي میتیازې پاکې دي نو یو بابا والا په بوتل کې میتیازې وړی چې مولوي صاحب یو ګوټ ته وکړه زه به بیا وروسته وڅکم چې زه دا خو مونږ هسې ګپ لګو ځان له خو نه څکو نو دا تا ته وایي دا کوشش صرف په احنافو باندې کوي د امام صاحب رحمت الله علیه حلال حرام کړي نه دي او حرام حلال کړي نه دي او نه د اوسه پورې دوی ثابتولی شي دا خو صرف عوامو ته لګیا او عوام په سترګو کې شګې وراچوي دوی وایي مني پاکه ده نو مني پاکه ده بیا یې خوره که نه چې د معقول اللحم زناور میتیازې پاکې دي بیا یې څکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په باره کې راځي چې یو ځل مدینې منورې ته لاړو